تقسيم الجمع من أو أكثر إلى مشترك ومطلق التصور مرادف العلم. داسې خبره ده مناسب چې ماتن صاحب په متن کې تقسیم کو نو مقسم د تصور فقط او د تصدیق علم وګرځاو او د علم تقسیم یو که تصور فقط او تصدیق او د دې تصور سره قید د فقط لګول دي. د دې قید د فقط څه فائدہ ده او پدې کې دفعه د یو اعتراض هم کوي. یو قاعده د قید د دې قید فائدہ وي دوه غرض دي چې د علم تقسیمی کو تصور ته او تصدیق د تصور سره قید د فقط ولګاو. د فقط څه معنا ده؟ تصور فقط تصور بدون الحكم او حکم عبارت د ذهان بالنسبت نه. د فقط دي ته وایي چې حکم پکې نه اذعان په نسبت تام خبرې نه. د دې تصور ته تصور تازه جمع او تصور فقط هم. د دې قید د فقط څه فائدہ ده؟ خو داسې به ویلي وکړي چې العلم اما تصور او تصور سره به قید د فقط نه وي، تصور به مطلق پرېښی. یو قسم د علم به تصور مطلق و بې د قید د فقط نه، او دویم قسم به تصدیق و چې هغه تصور مع الحکم ده. د دې یو قسم سره چې قید د فقط لګولې د تصور سره قید د فقط لګولې نو د دې قید څه فائدہ ده؟ یو فائدہ د قید د فقط وي او دویم غرض په دې کې دفع د اعتراض ده چې هغه اعتراض معترض کوي هغه دا دی چې ماتن په دې متن کې د تقسیم مشهوره نه عدول کړل. تقسیم مشهوره پرېښی دی او عدول د مشهور او ترک د مشهور دا روانه. عدول د مشهور نه غیر مشهور ته روانه دي او مشهورینو چې کوم تقسیم کړل دی تقسیم مشهوره مشهورینو د منطقیانو هغه تقسیم د علم کړل تصور ته او قید د فقط پکې نه دی پېښې. د علم تقسیم کړل تصور مطلق ته دا یو قسم ګرځول او بل تصدیق ته او تصدیق ویل تصور مع الحکم. هغه تقسیم د علم کړل تصور ته او قید د فقط نه دی تصور مطلق دی. یو قسم د علم تصور مطلق جوړ کړل او بل قسم د علم تصدیق جوړ کړل او تصدیق بیا تصور مع الحکم ته ویل. مشهور تقسیم دا دی چې او قید د فقط په تقسیم کې نه دی د قسم اول سره او ماتن په متن کې دغه تقسیم مشهوره نه عدول کو غیر مشهور ته. هغه څنګه چې تقسیم د علم کو تصور ته نو په دې تصور کې قید د فقط کې هو نو مقسم علم شو او قسم اول قسم تصور فقط شو او دویم قسم ولا بیا جوړ کړی تصدیق او تصدیق ویل تصور مع الحکم. د دې ماتن دغه تقسیم مشهوره نه عدول که غیر مشهور ته او عدول مشهور نه غیر مشهور ته لارې نقطه ناروا کاری وکړو. نو اوس خبره دا ده دا نقطه د قید د فقط د دې تقید فائدہ بیانو یا خو د تقید فائدہ بیانو یا دغه مشهور اعتراض چې دی د دې جواب کوي. که فائدہ بیانای نو داسې به ووایي چې دا مطلق علم چې مخکې ذکر شوی دا مقسم دی
او د تقسیم کوم تصور ته وکړو او د تصور د ترکیب د فقط ونه لګو د تصور به مطلق پاتې شي د مطلق تصور او د مطلق علم د دې په منځ کې ترادف دی لکه چې د دې دواړو تعریف یو شی دی معنا یې یوه ده علم څه ته وایي دا مقسم خو دلته کې د ماتن په نسبت علم حصولي دی په حصولي کې حادث دی ځکه والعلم بالنسبة الینا نو مقسم علم حصولي دی او د علم حصولي تعریف داسې شی دی علم حصولي څه ته وایي حصول صورت الشیء فی العقل او د مطلق تصور تعریف هم دقه دی مطلق تصور څه ته وایي حصول صورت الشیء فی العقل او مقسم د په نسبت علم حصولي دی او د علم حصولي مطلق د مطلق علم حصولي دا تعریف دی حصول صورت الشیء فی العقل او د تصور مطلق تعریف هم دا دی یو دی حصول صورت الشیء فی العقل تصور څه ته وایي حصول صورت الشیء فی العقل نو مطلق تصور او مطلق علم کی ترادف دی دا مترادفین دي یو شی دی لکه اسد او غضنفر چې مترادفین دي ترادف څه ته وایي تکسر اللفظ مع اتحاد المعنى الموزون له نو اسد چې د کومې معنا لپاره ودرې هغه حیوان مفترس دی د هغې لپاره غضنفر هم ودرې یو معنا لپاره ودرې حیوان مفترس لپاره یو لفظ وضع شی دی اسد او بل غضنفر نو دقسې دا لفظ د تصور او د علم د یو معنا لپاره ودرې یو معنا لري د علم حصولي تعریف سره حصول صورت الشیء فی العقل او مقسم دقه دی او د تصور مطلق تعریف سره چې قید د فقط پکې نه حصول صورت الشیء فی العقل نو دا مطلق تصور د مطلق علم مرادف دی دې کې ترادف دی یو شی دی نو اوس کماتن سے په متن کې د علم تقسیمو کې تصور ته او د تصور سره قید د فقط پرې نه دي ونه لګي د تصور مطلق مرادف د علم دی نو دا په تقسیم د علم راشي نفس بلته او دویم تقسیم چې بیا دویم قسم ته کوي نو تقسیم به یو کې تصور مع الحکم ته او تصور مع الحکم ته تصدیق وایي نو دا به تقسیم د شی راشي غیر ته او تقسیم د شی نفس بلته او غیر ته نسی کی خبره پوه شي نقطه د قید د فقط معلومه شو که د تقسیم د علم کړی تصور ته او قید د فقط پکې نه وي نو دا تصور به مطلق پاتې شي او مطلق علم حصولي او مطلق تصور کې ترادف ته ځکه د یو معنا لپاره ودرې د دواړو معنا سره حصول صورت الشیء فی العقل نو که د تقسیم د علمو کې تصور ته او قید د فقط کې نه دي نو دا تقسیم د علم تصور ته تصور مطلق ته دا تقسیم د شی د نفس بل او چې بیا تقسیم تصدیق ته کوي او تصدیق تصور مع الحکم ته وایي نو دا تقسیم د شی د غیر ته او تقسیم د شی نفس بل ته او غیر ته روانه نو دا نقصان لري پس پوه شو نو د دې نقصان نه ځان بچ کو تقسیم د علم یو که تصور ته او تصور سره قید د فقط کې او تصور فقط څه ته وایي هغه تصور چې خالی وي د حکم چې حکم پکې نه نفس تصور شي حکم پکې نه نو دا یو قسم د علم شو او مرادف د علم سره چې واغو تصور مطلق تصور فقط نو شي په دې ورته نو دا نقصان نه بچ شو که قید د فقط نه ویل غولې نو تقسیم د شی نفس بل ته غیر تر او چې علم مقسم جوړ کو تقسیم د دو که تصور ته او تصور سره قید د فقط کې خو تصور مطلق عام دی او تصور فقط خاص دی تصور فقط څه ته وایي تصور بدون الحكم او دا تصور بدون الحكم مرادف ته علم نه دی مرادف ته علم تصور مطلق دی هغه عام دی مرادف ته علم دی او تصور فقط خاص دی
اخو مرادف ته علم نه دی. نو تقسیم د شی نفس پلته او غیر ته رانغی د دقې نقص نه بچو. قاعده د قاعده فقط بیان شوه او په ضمن د دې کې هغه اعتراض هم دفع شو. مشهورینو ښځه کوسو تقسیم د علم کړل تصور ته. تصور سره قاعده فقط نه دی ښې نو تصور مطلق پرېښی او بلې تقسیم کړل تصدیق ته او تصدیق ویل تصور مع الحکم. نو په دې دغه اعتراض وارد دی. یا لکه خلکو سانو چې تقسیم د علم او تصور ته او تصور مطلق پرېښو نو تصور مطلق خو مرادف د علم دی. د دواړو تعریف یو کېږي حصول صورت شی فی الواقع. نو تاسو تقسیم د علم وکړو نفس پلته چې تصور مطلق دی او تصدیق تم چې تقسیم وکړو نو دا تقسیم شو غیر ته او تقسیم د شی نفس پلته او غیر ته نه صحیح. نو دا اعتراض په چا وارد دی؟ په مشهورینو. نو د چې عدول تعریفي مشهورانه وکړو نو نقطه د عدول معلومه شوه. عدول د مشهور نه په قوت خطا کې علی چې لالې نقطتینی ایو عدول لنقطتین نه عدول لنقطتین په قوت خطا کې نه دی. دا عدول لنقطتین دی. څنګه دا و په تعریف تقسیم کې ناقص دی. تقسیم د شی راځي نفس پلته او غیر دا روان او د په تقسیم کې تقسیم د شی نفس پلته او غیر ته نه راځي نه دا روان دی. نو عدول مشهور نه باطل مطلقا نه والمخر انا باطلی چې لال نقطتین او دا عدول نقطتین دی. عدول نقطتین لیس فی قوت الخطا. نو حاصل خبر داري چې په تصور کې مرتبه دي مراتب ثلاثه دي. په یو مرتبه کې د مرادف د علم دی او په دوه مرتبو کې مرادف العلم نه دی. په تصور کې درې مرتبه دي. تصور کې درې اعتبار دي او درې مرتبه دي. یو تصور دی په مرتبه د لا بشرط شی کې دې ته مرتبه د مطلق شی وي. تصور په مرتبه د لا بشرط شی. لا بشرط شی څه معنی؟ چې نفس ذات ته تصور والی نه پکې لحاظ د قید وجودي کوي او نه پکې لحاظ د قید عدمي کوي. نه پکې لحاظ د حکم کوي او نه لحاظ د عدم د حکم کوي. نه دې ته تصور لا بشرط شی وي. تصور داسې تصور چې دا تصور په مرتبه د نفس ذات من حیثیه کې واري چې لحاظ د قید پکې نه کوي او د شرط پکې نه کوي. نه پکې شرط وجودي لګای او نه پکې شرط آدمي لګای. نه دې تصور لا بشرط شی وي. مرتبه د معرات تصور والی چې دا تصور په مرتبه د نفس ذات من حیثیه کې والی نه پکې لحاظ د حکم کوي نه بشرط الحكم اخلي او نه بشرط عدم الحكم اخلي. دې ته تصور لا بشرط شی وي او تصور من حیثیه وته وي. دا تصور چې په مرتبه د لا بشرط شی کې والی نه پکې اعتبار د حکم نه د عدم د حکم نو دې مرادف د علم مطلق دی. دې مرادف د علم حصولی مطلق دی. ځکه د علم حصولی مطلق تعریف کیږي په حصول صورت شی سره نو د تعریف هم کیږي په حصول صورت شی سره. ته په خبره پوه شو. دې ته تصور په مرتبه د لا بشرط شی کې وي. دویمه مرتبه په تصور کې تصور بشرط شی دی. تصور بشرط شی. تصور بشرط الحكم چې دا تصور په شرط د حکم سره والی چې حکم سره شرط دې ته تصور بشرط شی وي. تصور بشرط الحكم نو دا تصور چې بشرط الحكم واخلي دا عین تصدیق دی. سره تصور بشرط الحكم عین تصدیق دی. ځکه حکم عبارت دی د ادراک د نسبت نه علی وجه الاذعان. حکم څه ته وایي؟ ادراک د نسبت علی وجه الاذعان. دغه تصور ته تصور بشرط الحكم وایي او تصور بشرط الحكم عین تصدیق دی چې هغه قسم د علم مطلق او قسیم د تصور فقط دی. قسیم د چاره د علم مطلق مقسم دی
داغه تقسیم کیږي تصور فقط تا تصور بشرط عدم الحكم او تصور بشرط الحكم تا او تصور بشرط الحكم چې واقع په مرتبه د بشرط الحكم تصور دا عین تصدیق دی او د قسم د علم مطلق دی او قسم د تصور سازل دی مقابل دی ورسې دې ته تصور بشرط شی دا عین التصدیق قسم د علم او قسم د تصور سازج د تصور فقط دریم په تصور کې مرتبه د تصور بشرط عدم الحكم تصور بشرط خو شرط سره څه لګا شرط عدمي تصور بشرط عدم الحكم هغه تصور چې په شرط نشوالي د حکم سره دا تصور بشرط عدم الحكم دا عین تصور سازج دی قسم د علم دی او قسم د تصدیق دی مقابل دی ولی ځکه چې دا مقسم چې تقسیمیږي دوه قسمه ته تقسیمی او دا هر یو قسم د بل قسم ته قسم ځکه وي چې قسم ماخوذ لري د قسیم نه او قسیم مقابل ته وي هر یو قسم د مقسم د بل قسم مقابل په تصور کې تاسو مرتبه وپېژنئ درې مرتبې دي تصور او درې اعتبار دي یو تصور لا بشرط شي چې نه پکې اعتبار د حکم او نه د عدم د حکم او دا تصور په مرتبه د لا بشرط شي د قسم د مطلق علم او قسم د تصور سره قسم د تصدیق تصور په مرتبه د لا بشرط شي چې نه پکې قید د حکم نه د عدم د دا مرادف د علم حصولي مطلق دی عین علم او تصور په دې معنا سره تقسیمي کې دوه قسمه لکه د علم دی تصور بشرط عدم الحكم تصور ساده التصور بشرط الحكم چې تصدیق وته د تصور په مرتبه د لا بشرط شی کې عام دی مرادف ته علم دی دیم تصور بشرط عدم بشرط الحكم دی تصور بشرط شی تصور بشرط الحكم تصور په شرط حکم سره دا عین التصدیق دی قسم د علم مطلق او قسم د تصور سازج دی دریم تصور بشرط عدم الحكم دی تصور بشرط لا شی تصور بشرط عدم الحكم تصور بشرط عدم الحكم دا عین تصور سازج او تصور فقط دی د قسم د علم او قسم د تصدیق دی وسواشه ایکتا عبارت تا گور کیل چاویلی دی انما قید بقید فقط ماتن چې په متن کې تقسیم د علم کو تصور تا دا تصور مقید که په قید د فقط سره دې سره قید د فقط ولګاو تصور فقط ته وي تصور بشرط عدم الحكم او دا کې دی ولې ولګاو د دې څه فائدہ و ليحصل التقسيم چې حاصل شي تقسیم اسی تقسیم نه حاصلي دغه تقسیم د علم کې تصور او تصدیق دا اسی تقسیم حاصليږي ولې نه حاصلي وذلك لان التقسيم ضم مختصين ځکه تقسیم ضم د مختصين دی او اکثر بیا د اکثر د مختصینو الى مشترک ځکه تقسیم ضم د مختصینو دی دا هغه دی چې تقسیم د شي دوه قسمو ته کېږي یا د اکثر د مختصینو دی دا په هغه دی چې تقسیم د شي کېږي دریو ته یا زیات د دریو ته او دا ضم د مختصینو یا د اکثر د مختصینو چاته الى مشترک آسان تعبیر دی وکړه دا تعبیر د ګران کړ دی تقسیم څه ته وایي ضم د قعود مختلفه امر واحد مشترک ته
زم د قعود مختلفه او امر واحد مشترک ته چې حاصلېږي په انضمام د هر قید سره قسم علیحده. په دې تقسیم کې دا قانون دی چې دا مقسم به مشترک په مابین د اقسامو کې. نو د اقسام به څنګه حاصلېږي؟ یو ځل به ورته یو قید مخصصه ضم کړي نو یو قسم به حاصل، نو بل ځل به ورته بل قید مخصصه ضم کړي نو بل قسم به حاصل کړي. نو تقسیم ضمن د مختصینو دی. دا مختصین عبارت دی د فصولو نه چې دو فصله ورته ضم کړي نو دو اقسام به حاصل شي. یا اکثر د مختصینو چې ډېر قعود ورته ضم کړي نو ډېر اقسام به حاصل شي. هغه مشترک امر واحد مبهم دی، یعنی ضم د قعود مختلفو د امر واحد مشترک ته. دا امر واحد مشترک چې دی هغه مقسم دی چې حاصلېږي په انضمام د هر قید سره قسم علیحده. نو دا مقسم به مشترک بین الاقسام او په دې اقسامو کې به د یو بل سره تغایري. قسم به عین مقسم نه، مقسم به مبهم مشترکی او قسم به خاص معین. دا غټ قانون دی. لکه مثال لته په خارج کې خیم یو سړی چې د جنس تقسیم کوي، د جنس تقسیم انواع ته کېږي خو په انضمام د فصولو سره. دا فصول قعود مخصصه دي. لکه حیوان چې تقسیم کوي نو چا ته به کوي؟ د حیوان یو قسم به جوړای انسان یوه نوع، بل قسم به جوړای فرس، بل قسم به جوړای اسد، بل قسم به جوړای حمار. او دا تقسیم چې په دې کې حاصلېږي نو په انضمام د قعود مختلفو سره به د حیوان ته چې یو ځل ضم کې قید د ناطق. حیوان خو عام دی، په انسان کې هم موجود دی، په فرس کې هم موجود دی، په اسد کې هم موجود دی، په دې ټولو انواعو کې موجود دی. مبهم دی. اوس معلوم نه دی چې دی په کوم قسم کې دی. دا معلومیت چې کېږي په انضمام د فصول مخصصه سره کېږي. د دې حیوان ته چې یو ځل د انسان فصل ضم کې ناطق، په انضمام د ناطق سره حیوان ته حیوان ناطق انسان حاصل شو. لکه د انسان تعریف سره حیوان دی، خو لیکن سره د انضمام د دې قید د مبهم دی. یو قسم ته معین حاصل شو خو نور اقسام پکې هم شته دی مبهم دی. نو بل ځل به ورته څه ضم کړي؟ ساحل بل فصل. حیوان ساحل عین الاسد، عین الفرس. ساحل هغه اواز ته وایي، دا مخصوص اواز دی. حیوان ساحل بل قید مخصصه ورته ضم شو، اوس د بله نوع حاصله شو چې فرس دی. فرس د انسان نه غیر دی که نه دی؟ انسان حیوان ناطق دی او فرس حیوان ساحل دی. اوس بیا واحد مشترک دی لا مبهم دی. تنور په قعود مخصصه سره تنور اقسام جوړېږي. دا خو ضم د مختصینو ما کو زیات کوم او اکثره. بل ځل مې ورته مفترس ضم کړ. مفترس څه ته وایي؟ افتراس رکن خخول. دا په اسد کې دا الفصل له اسد دی. د حیوان ته چې ضم کې څه مفترس، حیوان مفترس، حیوان مفترس اسد دی بل قسم ته حاصل شو. او د حیوان ته چې بل ضم کې حمار، دا ناحق، ناحق د خر اواز ته وایي. د حیوان ناحق بله نوع ته حاصله شوه، بل قسم حاصل شو چې حمار دی. پوه شو؟ او د حیوان ته چې خبیث ضم کې نو بله نوع ته حاصله شوه پنجپیرې. دا پکې سن ته خو ماسې اعتبارا جوړ کړ. حیوان خبیث بیا دغه دی، حیوان مضار بیا دغه دی. نو تقسیم څه ته وایي؟ ضم د مختصینو یا د اکثر د مختصینو مشترک ته چې حاصلېږي په انضمام د هر قید سره قسم علیحده. نو په تقسیم کې دا قانون دی چې مقسم به امر مشترکه مبهمه او په انضمام د قعود سره به یو قسم حاصلېږي. نو شی بلا قیده، دا مقسم هغه شی بلا قیده دی
دی عام دی او قسم هغه شی مع القید دی نو دی خاص دی نو مقسم به عین القسم نه او بله دا چې یو قسم به د بل قسم سره هم عین نه یو قسم به د بل قسم نه مغایري نو تقسیم د شیخ په نفس او غیر ته ناروا دی لکه د تقسیم تعریف په مثال کېږي په خبره ورسېدې نو اوس که موږ داسې چل وکړو تقسیم د علم ماتینو کې او تصور ته یې وکړي او د تصور سره قید د فقط ونه لګوي د فقط معنا څه ده خالی عن الحکم او بشرط عدم الحکم دا خو عین علم دی تصور مطلق خو عین علم دی کنه او په مقسم کې دا قانون چې مقسم عامی مبهمی او قسم خاصی او دلته کې قسم عین المقسم شو لکه د تصور تقسیم دیو که د علم تقسیم دیو که تصور او تصور دی مطلق پرې خو نو تصور مطلق چې دی دا خو مرادف د علم دی نو دا تقسیم د شی شو خپل نفس ته ناروا دی او چې بیا یې دوباره بل تقسیم کوي دویم قسم جوړای تصدیق ته او تصدیق څه ته وایي تصور مع الحکم ده د تصور مع الحکم د مطلق علم خارج که مطلق علم عام دی او تصور مع الحکم چې تصدیق دی هغه خاص دی نو دا تقسیم شو غیر ته او تقسیم د شی نفس پلته او غیر ته ناروا وایي ځکه تقسیم د شی چې چېرته کېږي دا به کېږي غیر ته لکه قسم به عین المقسم نه مقسم به مبهم او قسم به معین او تعین د قسم راځي په قید مخصصه سره په خبره پوه شوي نو اوس خبره جوړه شوه که د قید د فقط فایده معلومه شوه چې کماتین تقسیم د علم کړی تصور مطلق ته او قید د فقط نه دی لګولی نو تقسیم نفس ته راته او بیا تصدیق دی تقسیم دویم قسم ته کړی او تصدیق تصور مع الحکم ته وي نو دا تقسیم شو غیر ته که نو دا تقسیم الشی الی نفسه و الی غیره خو باطل دی تقسیم چې کېږي د شي نو اغیارو ته به کېږي په انضمام د قید سره او دا به قانون چې مقسم به عام یو قسم به خاص او هر قسم به د بل قسم قسیم او قسیم د شی د شي نه مغایري نو په اقسامو کې به مغایرتي په انضمام د قعود سره به پکې مغایرتي او دا مقسم به عام مبهمی په هر قسم کې به موجودي خو عین القسم به نه قانون تقسیم پوه شوي او مطلق التصور مرادف العلم او مطلق التصور خو مرادف د علم دی نو کوم خزکوسو چې مشهورین دي په خوزیشین خر واچوم هغه تقسیم د علم کړل تصور مطلق ته او تصدیق تصور مطلق ته تقسیم دی نفس ته او تصدیق ته تقسیم دی غیر ته او تقسیم شی له نفسه الى غیره ناروا دی نو دا تقسیم باطل او د ماتن تقسیم چې شعر د تصور تشعر خو قید د فقط لګول بدون الحکم او تصدیق تشعر خو تصدیق تصور مع الحکم دی د تقسیم صحیح دی نو عدول د مشهور نه لنقطتين شو عدول لنقطتين په قوت خطا کې نه نو خطا شي نه د مشهورین خطا دي په خطا دخلات شو نقطه د قید د فقط هم معلومه شوه او هغه اعتراض چې وارد چې ماتن عدول کړل تعریف مشهوره نه هغه عدول لنقطتين شو هغه مروا شو جواب هم شو په یو ډول دوه مرغۍ خو په دې جواب باندې یو معترض اعتراض کوي چې د ماتن تقسیم د علم کو تصور ته او قید د فقط صراحتا لګاو د دې ته هیڅ حاجت نه دا تقسیم په غیر د قید د فقط نه حاصلېده څنګه به حاصل شي وایي داسې به حاصل شي او قید د فقط به نه ولګولې او تقسیم به په غیر د دې نه حاصل او بې تکلیفه به حاصل څنګه هلک قید د فقط ته هیڅ حاجت نه تقسیم د علم به یې کړی او تصور ته قید به یې نه ولګولې
خو دې تصور کې 3 مرتبې دي، دا به په یو مرتبه کې اغست چې هغه تصور بشرط عدم حکم دی. ما تاسو ته ونه په تصور کې 3 مرتبې دي، څنګه کومې؟ یو لا بشرط شي، نو په لا بشرط شي په مرتبه کې د مرادف د علم دی. د مرتبه پکې مرتبه د بشرط عدم الحکم دی. تصور په مرتبه د بشرط عدم الحکم کې تصور سازج دی، او درېمه پکې مرتبه د بشرط شی ده. تصور بشرط الحکم هغه عین تصدیق دی، قسم د تصور سازج او قسم د علم دی. نو دی به لګېدلی و تقسیم د علم به یې کړی و تصور ته، او قید د فقط به یې نه و لګولې، خو د دې تصور نه به یې اخیستی و تصور په مرتبه د بشرط عدم الحکم، په مرتبه د بشرط لاشی کې، په مرتبه د بشرط عدم الحکم کې. او دا تصور چې په مرتبه د بشرط عدم الحکم کې اخیستی نو دا عین تصور سازج و، تقسیم صحیح وکړ، نو قید د فقط ته څه حاجت؟ تقسیم د علم به یې کړی تصور ته، او د تصور نه به یې اخیستی په یو مرتبه کې چې هغه مرتبه د بشرط عدم الحکم ده، مرتبه د بشرط الاشی ده چې بشرط عدم الحکم ده، او تصور په مرتبه د بشرط عدم الحکم کې عین تصور سازج دی. د تقسیم به یې صحیح شی وکړه، چې صحیح شی وي نو بیا قید د فقط ته څه حاجت؟ ځکه قید د فقط و عبارت د دغه مرتبې نه دی. د دې اعتراض ته اشاره ده په انت خبیرون کې، وانت خبیرون او ته خبرداري بحصوله په حصول د تقسیم سره بدونه بې د قید د فقط، چې دا تقسیم حاصلېده په غیر د قید د فقط نه. اعتراض د فقې ده څنګه؟ د ارادة شرط لا، چې د تصور نه اراده کړی وي تصور بشرط لا، یعنی بشرط لا شي. تقسیم د علم یې کړی وي تصور ته، تصور یې اخیستی وي په مرتبه د بشرط لا کې، یعنی بشرط لا شي کې، د بشرط عدم الحکم. د تصور بشرط عدم الحکم عین تصور سازج دی، تقسیم به صحیح شی وکړي. نو قید د فقط ته صراحتا لګول هېڅ حاجت نشته. په خبره ورسېدې؟ شوبه یې خو وکړه په دې جواب، خو د دې شوبې جواب بیا وروسته بدیل میزان کړی. هغه جواب یې دا دی که ماتن قید د فقط نه وی لګولی او د تصور نه اخیستی وی تصور بشرط لا شی، بشرط عدم الحکم، تقسیم به صحیح شی و، خو په تکلیف سره به صحیح شی و. تکلیف به څه و پکې چې د تصور نه به اخیست تصور بشرط لا شی، دا تکلیف. او ماتن چې په متن کې تقسیم وکړه د علم تصور فقط او فقط ټکي صراحتن لګاو، د فقط عبارت د عدم الحکم نه تصریح وکړه، د تقسیم حاصل شو بلا کلفتن. کوم تقسیم چې حاصلېږي بلا کلفتن هغه غوره د هغه تقسیم نه چې حاصلېږي په کلفت سره. په جواب یې پوه شوئ که نه؟ یعنی که د تقسیم د علم کړی تصور ته او قید د فقط نه وي اخیستی نو هسې خو دا تقسیم نه صحیح کېده، نو بیا به دا تصور ته په مرتبه د بشرط لا شی کې اخیست، بشرط عدم الحکم صحت لپاره. نو دا تکلیف به یې کوو چې یو مرتبه به د تصور د اراده کوله چې مرتبه د بشرط لا ده، نو تقسیم به حاصل شي خو په تکلیف سره چې دا تصور به ذکر شو مطلق او د به تقید کو په شرط لا سره، هله به صحیح کو، په تکلیف به صحیح کو. او دا اراده د بشرط لا اراده خو پټ شی دی، نو پته نه لګېده چې مصنف کړ دی که نه دی کړی. خفا پکې وه چې د ده په ښځه خر واچوم چې د تقسیم کو او تصور ته د علم او د تصور نه بشرط لا اراده کو، د تقسیم یې څه کو، خو دا اراده ده زمونږ ته معلومه وه، خفي نه وه. تکلیف وکړي
چې یاره موږ به وي چې د مراد به بشرط لای کنه هسې نه صحیح کېږي او چې حالا هر کله د صراحتاً قید د فقط ولګاو د تصور فقط ته وي چې حکم پکې نه د تقسیم صراحتاً صحیح شو بې تکلیفه واضحه صحیح شو نو واضحه شی ښایي که خفي او تکلیفي شی ښایي که بې تکلیفه بې تکلیفه ښایي که تاسو چې بې تکلیفه مال پاتې شي غواړم دې وایي چې ځان یې وګټې نو کونه دې کې وشلي تاسو بیا ډېر ګران خبره پوه جواب یې کړ دی رسته خان خو ده د قید د فقط فایده وویله شارح په خپله د قید د فقط وویله فایده چې هسې تقسیم نه صحیح کېده د صحت د تقسیم دپاره ماتن قید د فقط لګولې دا فایده د قید د فقط شارح ووی یو بل څوک راغلی د په ښځه شین خر واچوم هغه د قید د فقط بله فایده ویله نو هغه فایده چې بل چا ویله هغه شارح صاحب را نقل کوي او په هغه رد کوي د قید د فقط فایده ما شارح ووی د ماتن لپاره خو بل چا فایده د قید د فقط بیان کړله هغه مرضي د شارح نه ده د هغه قول نقل کوي او رد کوي اشاره کوي چې دا ما چې کومه فایده د قید د فقط ویله د ماتن دپاره دا فایده غوره مورد د اعتراض نه ده هغه چې قاعده ده هغه چې فایده د قید د فقط چا ویله هغه نه ده صحیح هغه مورد د اعتراض وکیل چا ویلي اوس وکیله خبره کوو چې انما قید بقید فقط ماتن تقید کر دے په تقسیم د علم کې تصور ته او قید د فقط لګولې وی دا ولې وی ځکه چې په مابین د تصور او د تصدیق کې لزوم دی د تصور او تصدیق کې لزوم دی څنګه تصدیق ملزوم دی او تصور سره لازم دی لکه دوی وایي چې ما من تصدیق الا ولا بد له من تصور هر تصدیق لابودي د تصور نه د تصدیق ملزوم دی تصور سره لازم دی دا ولې ځکه په تصدیق کې حکم او حکم غواړي تصور د محکوم علیه او د محکوم دی په تصدیق کې حکم او حکم غواړي حکم موقوف دی په تصور د محکوم علیه او د به نو حکم تصور د محکوم علیه ولې غواړي په تصور سره شی معلومي نو که د تصور د محکوم علیه نه کړي نو لازمي حکم علی المجهول بل تصور تصدیق حکم دی حکم غواړي تصور د محکوم دی ولې لکه حکم کې یو محکوم علیه بل محکوم دی او تصدیق حکم دی او حکم موقوف دی په تصور د محکوم علیه دی به ولې که تصور د محکوم علیه نه کړي لازمي دی حکم علی المجهول او که تصور د محکوم به نه کړي نو لازمي دی حکم بالمجهول او که د دوه تصور نه کړي نو لازمي دی حکم بالمجهول علی المجهول نو حکم علی المجهول باطل دی حکم بالمجهول باطل دی او حکم بالمجهول علی المجهول باطل دی نو تصور غوا تصدیق غواړي حکم تصدیق حکم دی او حکم موقوف دی په تصور د محکوم علیه او دی به نو د دې وجه نه تصدیق ملزوم دی او تصور سره لازم دی نو تصدیق به بې تصور نه نو په مابین د تصور او د تصدیق کې لزوم دی اوس چې دی تقسیم د علم وکړي او تصور ته وکړي او تصور سره قید فقط کې نه دي نو دا تصور مطلق به یو قسم د علم شي او بیا تصدیق تقسیم تصدیق ته وکړي او تصدیق تصور مع الحکم ته وي نه به بل قسم شي
نو د دې تصور مطلق او د تصدیق په منځ کې دا به تقابل پکاري. ولې؟ ځکه دا اقسام د مقسم واحده دي چې علم دی او په اقسامو د مقسم واحده کې تقابلي. دا مطلق تصور به د تصدیق مقابلي دي کې به مقابله او دا مطلق تصور چې دی دا خو د علم مرادف دی او مقسم علم دی. مطلق تصور د علم مرادف دی چې مرادف دی او علم مقسم دی. دا مطلق تصور مقسم شو کنه ځکه د مرادف ته علم دی او د دې تقسیم چې تا وکړ تصور ته او مطلق ته پرې نو تصور مطلق یو قسم شو او بل تصدیق ته او تصدیق ته تصور مع الحکم ته یا بل قسم شو او په اقسامو د مقسم واحده کې تقابلي. نو د علم او د تصور په منځ کې به تقابلي ځکه دا تصور مطلق تا د علم قسم ګرځول او تصدیق د بل قسم ګرځول. نو د تصور مطلق او د تصدیق په منځ کې به تقابلي ځکه په اقسامو د مقسم کې تقابلي. او چې دې ته وګورو چې تصور لازم دی له تصدیق سره نو لزوم تقاضا د عدم تقابل کوي. نو د دې نه به دا معلومه شي ظاهرا چې د تصور مطلق او تصدیق کې تقابل هم دی ځکه اقسام د مقسم واحده دي چې علم دی په اقسام د مقسم واحده کې تقابل. او چې دې ته وګورو چې تصدیق ملزوم دی او تصور مطلق سره لازم دی نو عدم تقابل وي. نو لازم بشي کون د شیئین چې تصور مطلق او تصدیق دي هم متقابلین او هم غیر متلازمین او تلازم تقاضا د عدم تقابل کوي او کېدل د دې دواړو اقسام د مقسم واحده تقاضا تقابل کوي. نو دا یو تصور دی تصور مطلق بل تصدیق مقابل شي هم به ملازم شي ملازم عدم مقابلي. نو د دې دواړو په منځ کې هم تقابل راشي هم به عدم تقابل راشي. وهل هذا على اجتماع المتلافيين دا په خبره پوه شوي. دا منافات به او دا نقصان به اله دفع کېږي چې د تقسیم د علمو کې تصور ته او تصور سره قید د فقط کېږي. د تصور فقط خو مرادف د علم نه دی کنه قسم دی او بل قسم به تصدیق شي او تصور مع الحکم شي. د تصور فقط او د تصدیق مقابله براشي. د چا براشي؟ د تصور فقط او د تصدیق مقابله براشي او د دې په منځ کې مقابله شته د اقسام د مقسم واحده دي. هغه تلازم چې دی هغه د تصور مطلق او د تصدیق دی. تصور فقط او د تصدیق خو نه دی. هغه تصور چې لازم دی د تصدیق سره او تصدیق به تصور نه وي نو هغه تصور مطلق دی کې قید د فقط نشته. هغه تصور مطلق لازم دی د تصدیق سره او قسیمه مقابل کوم شو هغه خو تصور فقط شو. د دې نقصان نه من بچ شو د دا وجه دا په خبره پوه شوي. قید د فقط د څه وي وایي که دا قید د فقط ونه لګو نو دا تصور مطلق پاتې کېږي. یو قسم د علم جوړیږي او بل قسم تصدیق دی هغه تصور مع الحکم دی. نو د تصور مطلق او د تصدیق په منځ کې مقابله راځي د اقسام د مقسم واحده جوړیږي او د دې په منځ کې مقابله باطله ده ځکه تصور لازم دی د تصدیق سره تصدیق به تصور نه. نو د دې نقصان نه اله بچ کېږو چې تقسیم د علمو کو تصور ته او تصور سره قید فقط کېږي. نو تصور فقط کو تصور سازش دی هغه به قسیم د تصدیق شي او مقابل به شي او هغه لازم چې د تصدیق سره دی هغه تصور فقط نه دی هغه کوم یو دی تصور مطلق دی قید فقط پکې نشته
لازم یو شو او قسیم بل شو تقسیم صحیح شو خبره ورسید ناشنا فایده ویل لکه فقط وکیل خو دې په مبهم الفاظو کې لما تفصیل وکړو وکیل چا ویلي دي چې وانما قید بقید فقط لما بين التصور والتصديق ځکه په مابین د تصور مطلق او د تصدیق کې من اللزوم الذي اللزوم نه دی الذي هغه لزوم ينافي التقابل چا منافي للتقابل سره او دلته کې تقسیم د علم چې چا کړی دی مشهورینو تصور مطلق طے کر دے او تصدیق طے کر دے او تصور مطلق د تصدیق لازم دی او چې اقسام د مقسم واحده دي نو دا تقاضا د تقابل کوي نو یو شی په نسبت سره یو شی ته هم مقابل شوم لازم شو اللزوم تقاضا د عدم تقابل کوي احتمال متنافیین او د دې موږ اله بچ کیږو چې ماته نو لګي په متن کې تقسیم د علمو کې تصور او تصور سره قید د فقط کی نو قید د فقط تصور به شرط عدم الحكم نه هغه خاص دی د علم او د تصور مطلق نه جدا دی او بل قسم به تصدیق شي د تصدیق او د تصور فقط مقابله براشي او لازم تصور فقط نه لري تصدیق سره هغه لازم تصور مطلق دی لزوم با فما بین د تصور مطلق او تصدیق کی او تقابل بر تصور فقط او تصدیق من تقسیم صحیح اچھا نه صحیح نو قید د فقط د دې وجه نه دی چې فما بین د تصور او تصدیق د تصور مطلق او تصدیق کی من اللزوم لزوم دی الذي هذا لزوم ينافي التقابل او دا لزوم ولشته ذکر لأن التصديق لا يوجد بدون التصور تصديق نه موجود دی بغیر التصور نه تصديق نه موجود دی بغیر التصور نه ولی لکه تصديق حکم دی حکم واجب تصور د محکوم علیه دی ولی که تصور د محکوم علیه نه لازمي دی حکم علی المجهول شی په تصور معلومي او که تصور د محکوم به نه لازمي دی حکم بالمجهول او که تصور د دوړو نه لازمي دی حکم بالمجهول علی المجهول نو دا فائدہ د قید د فقط چې چا بیان کړی و دا شارع را نقل کړه او رد کوي وی زما وجه صحیح وانت خبير او ته خبرداري بان اللزوم بحسب الوجود لا ينافي التقابل بحسب الصدق چل بل د دې تصور او د تصدیق په منځ کې لزوم مشته او د دې په منځ کې تقابل مشته لزوم په جدا جهت سره دی او تقابل په جهت سره دی اجتماع د متنافیین په شی واحد کې باطلې په جهت واحده سره په اعتبار واحده سره دا خو اعتبارین سره باطل نه د تصور مطلق او تصدیق کې چې لزوم دی هغه لزوم په وجود کې دی وجود کې څنګه چې تصور تصدیق به تصور موجودیږي نه ما من تصدیق الا ولا بد له من تصور وجود د تصدیق به تصور نه راځي د تصور مطلق لازم دی د تصدیق سره په وجود کې تلازم فی الوجود دی تصدیق چې چرته موجودیږي نو تصور به سره موجودی تصور مطلق دا تلازم فی الوجود دی او په اقسام د مقسم کې چې تقابلی نو تقابل به حسب صدق کې د یو قسم مصداق په غیر د بل قسم هغه تقابل به حسب صدق دی چې مصداق د دواړو به یو نه په یو شی به صادق کېږي نه تصور چې په چا صادق کېږي نو په هغه به تصدیق نه صادق کېږي صدق حمل ته وي په اقسام د مقسم کې چې تقابلی هغه تقابل چې دی هغه په حسب د صدق سره چې مصداق د یو قسم چې په چا حمل کی پاک قسم به د بل قسم حمل نه کی نو په اقسام د مقسم کې چې تقابلی ضروری دی
هغه تقابل صدقي ضروري دی چې د یو قسم ما صدق علیه او مقبول علیه بعین ما صدق علیه د بل نه په مصداق کې به مقایره دي. خبره پوه شو د تصور او تصدیق کې چې لزوم دی هغه د مطلق تصور او تصدیق لزوم دی حسب الوجود دی چې تصدیق نه موجودیږي بې د تصور مطلق نه لکه نه لازمي حکم علی المجهول یا بالمجهول او په اقسام د مقسم کې چې تقابل ضروری دی هغه تقابل به حسب صدق دی په مصداق کې دی. اوس د چې تقسیم د علم کو مثلا التصور مطلق دی لا تصور مطلق یو قسم د علم شو او به تصدیق تقسیم ته وکړو تصدیق بل قسم شو تصدیق تصور مع الحکم د اقسام د مقسم کې تقابل ضروری دی په صدق دا تصور چې په چا صادقېږي په کوم علم هغه به تصدیق نه صادقېږي او تصدیق چې په کوم علم صادقېږي هغه به تصور نه صادقېږي. تصور به په کوم علم صادقېږي هغه علم به صادقېږي چې هغه علم کې حکم دی هغه به تصور صادقېږي هغه ته به تصورون ویلی شي او تصدیق به په کوم علم صادقېږي حملي هغه علم باندې چې هغه کې حکم نو د اقسام د مقسم په منځ کې ضروري تقابل به حسب الوجود دی تقابل به حسب الصدق خبره پوه شو تقابل صدقي ضروري دی او د تصور او تصدیق په منځ کې چې لزوم دی او د تصدیق سره لازم مطلق تصور دی دغه لزوم دی حسب الوجود دی لزوم دی حسب الوجود منافی نه دی د تقابل به حسب الصدق سره یی کنه په ما بین د تصور مطلق او د تصدیق کې په وجود کې تلازم چې تصدیق نه موجودیږي به د تصور نه خو په صدق کې د دې مغایرت دا تصور چې په کوم علم صادقېږي په هغه تصدیق نه صادقېږي او تصدیق چې په کوم علم صادقېږي په هغه تصور نه صادقېږي. صدق حمل د تصور په کوم علم صادقېږي په هغه علم باندې چې حکم پکې نه او تصدیق په هغه علم صادقېږي چې هغه کې حکم په یو قضیه کې د تصور مصداق د تصدیق د مصداق نه جدا دی. خیمه ته اوس یو سړی چې تصور د اجزاء ثلاثه د قضیو کې او حکم پکې مو کې حکم ځان دی په زید قائمون کې تصور د زید کې تصور د زید سره اصول صورت د زید په عقل کې د مفهوم حاصل کی زید ته حیوان ناطق مې بیا د قائمون تصور دا تصور د مفردات دی قائمون څه ته وي ذات من له القيام دا تصور بیا د نسبت تصور کې چې ثبوت القيام له زیدین دی داغه تصور به څنګه داغه مفهوم په ذهن کې حاصل داغه مفهوم څه امر قائم بالطرفين ومنتزع عنهما داغه مفهوم دا تصورات ثلاثه دي او د هر یو مصداق تصورون دي څه تصور و د دې تصورات ثلاثه سره چې حکم ملګری شي حکم څه شي په دې نسبت باندې په زید قائمون کې په دې نسبت ایجابي باندې اذعان بعد الادراک راشي چې دا ادراک دی او په ادراک تصور دی اداګې نه رسته په باور راغی یقین راغی چې د عزت چې قیام شتي ملکات وسته حکم راغی تصورات حکم سره ملګری شو دا مجموع تصورات مع الحكم مصداق تصدیق دی دا یو ادراک نه ده مصداق د تصور دی مصداق جدا شو کنه شو د پاکستان د مقسم کې چې تقابل ضروری دی مولانا کوم تقابل ضروری دی تقابل صدقي ضروری دی او د تصور او تصدیق په من کې چې لزوم نه د تصور مطلق او د تصدیق په من کې ناغه لزوم به حسب الوجود دی او تلازم فی الوجود منافی نه دی د تغیر به حسب الصدق سره
نکته غلطه شوه ته چې کومه قید د فقط فایده وي نو غولې خوړلي د قید د فقط فایده چې شاري وي ما ویل هغه صحیح وانت خبیر او ته خبرداری چې بأن اللزوم بحسب الوجود د دوو څیزونو په منځ کې چې لزوم بحسب الوجودي لا ينافي التقابل بحسب الصدق دا منافي نه دی تقابل صدقي سره په خارج کې دا آسان مثال خیمه یو لزوم واقعي دی یو لزوم فرضي دی فرضي لزوم لکه په بنظیر سره په یو وخت مولا عبدالرحمن فضل الرحمن لازم نو د دې تلازم فی وجودو چې دا به کوم ځای کې موجوده دی به سره هلته موجوده نه جدا کېدل لكن سره د تلازم فی الوجود نه تغیر فی المصداق شته که نشته د بنظیر مصداق هغه چې هغه شامانو سره او دا عبدالرحمن فضل الرحمن مولا مصداق هغه چې تاسو تلازم فی الوجود منافی نه دی د تغیر فی المصداق نو کنه خارج کې ته مثال پاسانو نار ملزوم دی حرارت سره لازم دی د دې په منځ کې تلازم فی وجود دی نار به حرارت نه موجودی لیکن تغیر په حسد کېشته څنګه مصداق د نار هغه خټ کېری او مصداق د حرارت او ګرمي ده مصداق د نار جوهر دی او مصداق د حرارت عرض دی مصداق جدا جدا هکذا تلازم بحسب الوجود منافی نه دی تغیر بحسب الصدق په اقسام د مقسم کې تغییر صدقي ضروري او جایز ده چې په اقسام د مقسم کې تغیر بحسب الصدق وي سره تلازم بحسب الوجود منافات کافر اعتراض په وکړه دی او مثال د په محسوسات کې خي ویل ان وانت خبير انت خبرداري یو نظیر پیش کړي مال ته ډیر نظائر پیش کړي تقریبا اوس یو پیش کړي وانت خبير انت خبرداري چې بان اللزوم بحسب الوجود لزوم بحسب الوجود لا ينافي التقابل بحسب الصدق دا منافي نه تقابل صدقي سره دوه چیزونه وي چې دې کې بلزوم بحسب الوجود یو په غیر د بل نه موجودي او سره دینه تقابل په صدق کې مصداق به جدا جدا کما بین الزوج والفرد لکه چې د زوج او د فرد په منځ کې څنګه دا زوج او فرد چې دا په عاداتو کې راځي ښه په عادت کې په شمار کې 4 زوج دی او 3 فرد دی زوج څه ته وایي مولا هغه عادت ته وایي ينقسم إلى المتساويين بدون فصل الواحد چې انقسام متساویین تکیږي بلا فصل واحد نه چې واحد پکې نه ماتای او بلا فصل واحد نه انقسام متساویین تکیږي زوج ته وایي كل عدد ينقسم إلى المتساويين بدون فصل الواحد يتزوج او فرد كل عدد لا ينقسم إلى المتساويين بدون فصل الواحد چې انقسام متساویین ته نه کېږي بلا فصل واحد فصل واحد کینو بیا انقسام کېږي متساویین خو بلا فصل واحد نه کېږي دا فصل واحد دی جایز خنه کوي دا فرد دی زوج او فرد په عدد کې لکه 4 زوج دی داسې عدد دی چې منقسم دی متساویین ته بلا فصل واحد نه 4 چې 4 معدود دی 4 روپۍ تقسیم پکې کوه چاله ورکوه نو 2 به یو له ورکړي 2 بل له ورکړي انقسام یې متساویین ته وشي او فرد هغه عدد ته وایي چې انقسام متساویین ته بلا فصل واحد نه کېږي لکه 3 چې تقسیمه 3 روپۍ چاله ورکوي نو 2 به یو له ورکوي یو به بل له ورکوي انقسام متساویین ته نه کېږي که چا وي چې داسې کار وکړه چې دا یو له ورکوي یو بل له یو پینی مه کړه ما سره قید لګولې په تعریف د فرد کې چې لا ينقسم الى المتساويين بدون فصل الواحد واحد کوم کې موږ نم جدا کوو ابي د فصل واحد نه د انقسام متساويين ته نه دا فرد
اوس دا زوجیت او فردیت چې دي متقابلین دي، دې کې تقابل صدقي دی. څنګه زوج او فرد په یو عدد کې نه جمع کیږي. څنګه چې اربعه دي، دا اربعه هم زوج شي هم فرد شي، ولې نه جمع کیږي؟ زوج وی منقسم الى المتساویین ته، فرد وی غیر منقسم ته، نو دا متقابلین دي. نو که دا په یو عدد کې جمع شي، یو اربعه هم زوج شي هم فرد شي، نو زوجیت په پکې تقاضا د انقسام الى المتساویین کی، او فردیت په پکې تقاضا د عدم انقسام کی، اجتماع النقیضین بره شي. د په یو عدد کې نه جمع کیږي. د دې کې تقابل به حسب صدق دی. څنګه زوج چې په کوم عدد صادقي هغه اربعه دي، هغه فرد نه صادقي، او فرد چې په کوم عدد صادقي هغه ثلاثه دي، هغه زوج نه صادقي. الاربعه زوج ویل شي او الاربعه فرد نشي، او الثلاث فرد ویل شي، الثلاث زوج نشي ویل. زوج او فرد په منځ کې تقابل به حسب صدق دی، لیکن تلازم پکې په حسب د وجود سره دی. څنګه زوج به د فرد نه موجودي، زوج اربعه دي او فرد ثلاثه دي، او اربعه به د ثلاثه نه موجودي. په اربعه کې به خامخا ثلاثه وي، ولې ثلاثه چې د اربعه نه لري، کنه اربعه به واحد پاتې. انتقاد د اربعه د ثلاثه او د اربعه نه ناروا دي په وجود کې، ولې نو دې کې تلازم به حسب الوجود دی. څنګه ما من زوج الا ولا بد له من تحقق الفرد، په کوم عدد کې چې زوجیت موجودي، نو فردیت په د دې زوجیت سره خامخا موجودي. زوج اربعه دي او فرد ثلاثه دي، او اربعه چې چلته په کوم عدد کې موجودي، نو فرد به سره موجودي. په دې اربعه کې به ثلاثه سره موجودي، ولې که ثلاثه د اربعه نه لرې کړه، چې ثلاثه بیا ثلاثه نه پاتې کېږي، یا به ثلاثه واحد جوړ شي. په دې خبره ورسېږي. نو د دې زوج او د فرد په منځ کې تلازم د حسب الوجود دی، په دې شان سره چې زوج په وجود کې ملزوم دی او فرد سره وجود د فرد سره لازم دی، لیکن تقابل به حسب صدق دی. څنګه صدق حمل ته وایي، په یو عدد باندې دا دواړه نه حملېږي. نو الاربعه زوجون به وایي حمله وي، خو فردون پې نشي حملولی، او په ثلاثه به فردون حمله زوجون پې نشي حملولی. دې ته تلازم فی صدق، تقابل فی صدق وایي. نو دې کې تلازم وجودي دی او سره د نه تقابل صدقي دی. نو تلازم د حسب الوجود دا نه د ضروري چې کوم دوه ځینو کې تلازم د حسب الوجود دی، چې دې کې دی تلازم به حسب صدق کوم تقابل دی. دا جواب چې دا کوم قاعده د قید د فقط ویلو هغه مردوده کړ، او شارح خپل چې کومه وجه د قید د فقط ویلو فائدہ کوي صحیح کړه. د کوي غرض ولا حق او حق خبردار اوس امیر بدی د میزان مولا خپل د قید د فقط فائدہ وي، وي حق خبردار چې ویلې شي چې انما قید به قید فقط د تاکید کړ دې په قید فقط سره. ماتن په متن کې د علم تقسیم کو تصور او تصور سره قید فقط ولګاو. دا قید فقط ولې لګولې؟ ویلې حاصل التقسیم الحقيقي، چې حاصل شي تقسیم حقيقي من غیر تکلف، بغیر تکلف. دا خود سم حاصلې ده تقسیم صحیح کېده، چې تقسیم د علم یې کړی تصور ته، تصور سره کې د فقط نه لګولې، او تصور یې اغسته په مرتبه د بشرط لا شی کې، بشرط عدم الحکم کې هم به تقسیم صحیح شي، خو تکلیف وکړي. او چې د صراحتن کې د فقط ولګاو، نو دا تقسیم صحیح شو بغیر د تکلف نه. هغه جواب ته اشاره وکړه، هغه جواب معنا وکړي حقیقت اشاره چې حاصل شي تقسیم حقيقي بغیر تکلف نه، او د عدول عن الظاهر نه. وفي سورة الاطلاق، او په سورة الاطلاق کې څنګه چې
چې تقسیم د علم کې تصور ته او تصور مطلق پرېږدي نو بیا حاصلېږي تقسیم خو بې ارادة شرط لا وهو تکلف وعدول عن الظاهر. تدې ځای پورې په دې سبق پوه شو. دا وروسته توطیه تمهید دی دا عبارت وللتنبیه دا توطیه تمهید شارح جوړی متن ماتن سے په دې متن کې اول تقسیم شروع کړه د علم تقسیم مقدم کو د علم تعریف نو کړي او تقسیم ول ابتداء شروع کو کني په کار خدا وا چې د علم مقسم تعریف کړي روسه تقسیم کړي خود تعریف نه کو د مقسم او تقسیم مخکې شروع کو خو شوبه په وارده وا چې تقسیم خو فرض تعریف ته تاولونه کو نو د جواب وکړ چې غرض د تعریف نه حصول له بصیرت ته او دا حصول له بصیرت لکه څنګه چې په تعریف د مقسم کې حاصلېږي دغه چې په تقسیم کې هم حاصلېږي ناغه فائدہ د تعریف په تقسیم کې فائدہ ده تعریف ته ساجد غرض د تعریف د مقسم نه حصول له بصیرت د مقسم او دغه بصیرت په تقسیم کې حاصل شوی دی فائدہ د تعریف نو تعریف صریحي ته ساجد نشته نو تقسیم مقدم کوم تعریف باندې تعریف یو نه لکه فائدہ د تعریف حصول له بصیرت دی هغه بصیرت په تقسیم کې حاصل دی پرونی ویلو کړه نو چې په تقسیم د شروع کړه او تعریف د مقسم نه دی کړی دا علم د کوي بغرض بصیرت دی بصیرت په تقسیم سره حاصل دی چې تقسیم د علم یو قسم ته وکړو چې تصور فقط دی دویم اعلانو کړی دویم قسم اعلانو ذکر کړی دویم قسم تصدیق دی هغه وروسته راځي او تصور معه حکم دویم قسم سره د علم تصور مع الحکم دی ويقال للمجموع تصديق او دې مجموعي ته تصدیق وي تصور چې د حکم سره جمع شي دې ته تصدیق وي نو دا تصدیق تصور مع الحکم دی دا دویم قسم د علم نو تقسیم شروع کو یو قسم د علم ذکر کړ تصور فقط او دویم اعلان دې ذکر کړی دویم برسته ذکر کړي او په دې مین د تقسیم کې چې نیمه کړل تقسیم یو قسم ذکر کړ دی بل نه دی ذکر کړي پته هم کړی نه دی نو په دې مین د تقسیم کې تعریف وکړو تعریف وکړو او وو حصول صورت الشيء في العقل دا وو حصول صورت الشيء في العقل چا تراجي دا چې کوم شي تراجي دا دغه تعریف او مذکور مخکې درې سيزونه دي یو علم ذکر شعر چا مقسم دی او بل تصور فقط ذکر شعر چا یو قسم د علم دی او د تصور فقط په ضمن کې تصور مطلق ذکر دی او تصور فقط ذکر دی صراحتاً هغه مقید دی په قید د فقط سره او د هر مقید په ضمن کې مطلق پروت دی ځکه مقید جوړي د مطلق او د قید نه نو د تصور فقط په ضمن کې تصور مطلق پروت دی نو درې چیزونه مخکې مذکور دي دو چیزونه ذکر دي صراحتاً ایو مذکور دی ضمناً څنګه علم مخکې مقسم دی هغه مذکور دی صراحتاً او تصور فقط یو قسم دی هغه مذکور دی صراحتاً او د تصور فقط په کونه کې تصور مطلق پروت دی هغه مذکور دی ضمناً نو درې چیزونه ذکر شي اوس دا تعریف چې دی کوي دا وهو ضمیر راجع کوي نو ضمیر خو تقاضا سب مرجع کوي نو دا ضمیر واحد مذکر غائب دی دا چاته راجع کوي یا به راجع کوي علم ته په خبره پوه شو علم ته به راجع کوي چا مخکې مقسم نو دا به د تعریف د علم کوي وهو دا علم څه ته وایي حصول صورت الشيء في العقل علم حصول صورت الشيء في العقل نه دا د علم حصولي تعریف دی بیا او مکسیموم علم حصولي نه دا به تعریف د علم شي خو په تعریف د علم دا اعتراض واردېږي چې علم خو مقسمو
چې د مقسم تعریف د کو نو مخکې ابتداء ولې نه کو د تقسیم نه مخکې نو د خو تقسیم شروع کو یو قسم د علم ذکر کو او بل قسم لاله د ذکر کړي اوس په مین د تقسیم کې د مقسم تعریف کوي غول خوري د په خزه شین خروج چې د مقسم تعریف وکاو نو مقسم خو علم حصولی دی او داغه تعریف کوي وهو ضمیر راجی و علم حصولی تا چې هو د علم حصولی حصول صورت شی فی العقل دا خدای د مقسم تعریف کوي نو په کار داو چې د مقسم تعریف د تقسیم نه مخکې کړي حق دا نو ته تقسیم نه مخکې د علم تعریف نه دی کړی په تقسیم شروع کړه تقسیم هم نیمګړی دی بېنظیره یو لاس غولې دا څه میلانه ده غولې یو قسم ذکر کړل تصور فقط هغه دویم قسم چې تصور مال حکم دی دی او ته تصدیق کوي هغه خو اعلان دی ذکر کړی نو ملا فضل الرحمن بېنظیره یو ځل وبه اوس په منځ کې ډوډۍ خوري نو بیا به بل ځل کوي مطلب پوه شو معلومه چې دا د مقسم تعریف نه دی که د مقسم تعریف خلق مقدم علی التقسیم کوي دې په منځ کاکون کې کوي نو که دا ضمیر علم تراجع کوي علم حصولي ته چې مقسم دی نه دا نقص دی د هغه تعریف نشي جوړېدی ملایقه خبره نه ده یا به دا ضمیر راجع کوي تصور فقط ته چې مخکې مذکور دی صراحتا نو داسې به وایي وهو دا تصور فقط حصول صورت شی فی العقل تصور فقط کوم ته وایي هغه تصور ته وایي چې حکم پکې نه فقط نو دا تعریف به د تصور فقط کوي تعریفاتو کې خو لابودي وي د جامعیت د معنیت دا تعریف نه صحیح کېږي ځکه په تعریفاتو کې جامعیت معنیت چې تعریف به جامع تمام افراد معرف او معنی به د دخول لاغیارونه او کدا تعریف دې د تصور فقط کوي چې اصول صورت شعر په عقل کې نو په تعریف د تصور فقط کې تصدیق داخلي او کله تصدیق څه شی د تصور مع الحکم دی هغه حصول صورت شعر په عقل کې نو په تعریف د تصور فقط کې داخلي کی تصدیق د تعریف د تصور فقط معنی نه جوړیږي د دخول لګا نه داخلي کی پکې تصدیق او تصدیق مقابل د تصور فقط د تصور فقط تعریف هم نشي کېږي ځکه جامع نه دی او کدا ضمیر راځي کوي هغه تصور مطلق ته چې په ضمن د تصور فقط کې پروت دی تصور مطلق ته چې په ضمن د تصور فقط کې پروت دی هغه مذکور ضمنن دی کنه مقید چې ذکر شي صراحتا دا مقید جوړ دی د مطلق دا قید نه مطلق پکې مذکور ضمنن او مقید په مطلق دلالت کوي من قبیل دلالت الكل على الجزء نو کدا ضمیر راځي وي تصور مطلق ته چې پروت دی په ضمن د تصور فقط کې چې مذکور دی په ضمن د تصور فقط کې مذکور ضمنی ته ضمیر راځي کی دا بیا د تعریف د تصور مطلق او تصور مطلق هم مرادف د علم دی بیا د علم تعریف ولې مخکې نه کوم په دې خبره پوه شو ابتداء به د علم تعریف کړو نو تصور فقط تعریف په خپل د تصور مطلق تعریف په خپل معلوم شو دا مترادفین نو دا ضمیر اوس چاته راځي دا راته ووایه که دا علم مطلق دی نو په ضمن د تقسیم کې د مقسم تعریف نه پکار او که تصور فقط دی نو په تعریف د تصور فقط کې تصدیق داخلي تعریف جامع نه معنی نه دخول لګا د تصدیق پکې داخلي او که تصور مطلق دی د تصور مطلق خو مرادف د علم دی بیا د علم تعریف ولې نه کوم په ابتدا کې اوس به څه کوو نو شارح جواب ورکوي د اعتراض وایي دا تعریف د تصور مطلق دی
دا حصول صورت شی فی العقل چې دی دا وهو ضمیر راجع دی تصور مطلق ته، چې هغه تصور مطلق په ضمن د تصور فقط کې پروت او دی د تصور مطلق تعریف کوي په حصول صورت شی فی العقل سره. ځکه بیا یې فایده څه ده؟ فایده پکې شته که نه؟ غټه فایده ده پکې. هغه فایده څه ده؟ تنبیها علی الترادف. دی چې د تصور مطلق تعریف وکړي په حصول صورت شی فی العقل سره، نو دا تعریف بعینه د علم حصول مطلق دی. ځکه د علم حصول مطلق تعریف هم حصول صورت شی فی العقل دی. نو دی چې په ضمن د دې تقسیم کې بعد ذکر القسم الواحد تعریف د تصور مطلق وکړي، نو تا ته به خبرداری درکړي، تنبیه به په ترادف درکړي. ځکه د تصور مطلق په داسې تعریف وکړي چې هغه مرادف د هغې نه مرادفت معلومېږي په مابین د تصور مطلق او د علم کې. نو فایده پکې تنبیه علی الترادف ده. او په دې تنبیه علی الترادف کې څه فایده ده؟ د هغې فایده ده ته تنبیه علی الترادف کې دا فایده ده چې رد به په مشهورینو وکړي. د مشهورینو په ښځو به شین خر واچوي چې مشهورین لګېدلي دي، تقسیم د علم یې کړ دی او تصور ته یې کړ دی، تصور مطلق پرې خېلي او تصور مطلق خو مرادف ته علم دی عین دی اوسه. نو دا و په نظ لازمي تقسیم د شی نفس بل ته، او چې بیا تصدیق تقسیم کوي نو لازمي تقسیم د شی غیر ته. نو په هغو اعتراض واردوي دا و دا تقسیم نه دی صحیح دی. تنبیه علی الترادف دا فایده او تا ته خبرداری درکړه په دې خبر چې کله تقسیم د علم کوي او تصور او تصدیق ته کوي، نو د تصور سره به قید د فقط یکدي خامخه که قید د فقط کې نه دی او تصور مطلق پرېږدي، نو تصور مطلق مرادف ته علم دی، نو تقسیم د شی به نفس بلته وغیر ته راځي. د دې نه به ځان ساتي. د تنبیه علی الترادف دا فایده ده چې ته تقسیم کوي د علم تصور ته، نو قید د فقط پرېږدي او پرې کې نه دی، د تصور مطلق د علمي مطلق مرادف دی، نو تقسیم د شی نفس ته راځي نه صحیح. نو ته به ورسره قید د فقط خامخا وي. او چې مشهورینو ښځو کوڅو نه دی ښې، نو ځکه په اعتراض وایي. دا د تنبیه علی الترادف فایده شوه. یعنې دې کې دا تعریف د مطلق تصور دی. پوه شو؟ او په دې منځ کې ولې وکړو د تصور مطلق تعریف مذکور دی په ضمن تصور فقط. فایده تنبیه علی الترادف شو چې د داسې تعریف د مطلق تصور وکړو چې د علم سره مرادف دی. د دواړو تعریف حصول صورت شی فی العقل دی. او د تنبیه علی الترادف فایده څه شوه؟ د تنبیه علی الترادف فایده د تقید د بقید فقط معلوم شو چې چېرته تقسیم د علم کوئ او تصور او تصدیق ته کوي، نو د تصور سره به قید د فقط یکدی که کې نه دی او تصور مطلق پرېږدی، نو مرادف ته علم دی، تقسیم د شی راځي نفس ته. دا فایده د تصور رسوله او رد حاصل شو په مشهورینو باندې چې هغو تقسیم د علم کړی تصور مطلق او تصدیق. کته کتاب ته ګورئ وللتنبیه او د پاره د خبردارۍ علا په دې خبره علی المرادفت د پاره تنبیه علی المرادفت خبرداری درکړه په مرادفت باندې چې دا مرادفت په چا کې دی بین العلم و مطلق التصور. نو دا تنبیه په مرادفت باندې د پاره د خبردارۍ د تنبیه په مرادفت باندې فسر مطلق التصور ماتن تعریف کو د مطلق تصور په څه سره تعریف کو چې قولی په دې کول سره چې هو لا تصور حصول صورت شی فی العقل. مطلق تصور حصول صورت شی په عقل کې دا هو ضمیر اوس چا ته راځي؟ مطلق تصور. او دا تعریف د مطلق تصور او دغه تعریف بعینه د علم هم دی. دا دوه څیزونه چې تعریف او معنا موضوع له یو وي هغه مترادفین تنبیه علی الترادف وکړه. و دې کې په سوال واردېږي چې دا هو ضمیر تراجع او مطلق تصور ده. دا حصول صورت شی فی العقل تعریف د مطلق تصور دی او مرادفت هم معلوم شو، تنبیه په ترادف هم رااله، لیکن مطلق تصور خو مخکې مذکور نه دی. او ضمیر د غایب تقاضا د سبق مرجع کوي چې مرجع به مخکې مذکور وي
او مرجع خو مخکې مذکور خو یو علم دی مطلق علم او بل مذکور تصور فقط دی تصور مطلق خو مخکې ذکر شی نه دی نو دې کې لازمي دي اضمار قبل الذکر سوال پوه شوئ نو دی راغی جواب یې وکړه چې اضمار قبل الذکر ناروا دی مرجع د ضمیر به خامخا مخکې مذکوري خو ذکر عام دی که نه خدای دې رب کړه صراحتنی که ضمننی حقیقتنی که حکمنی لفظنی که تقدیرنی او کنه ضمیر د غایب کې دا قانون نه دی المضمر ما وضع لمتکلم او مخاطب او غایب دا غایب سره تقدم ذکره لفظا او معنا او حکمنا او دا ذکر لفظی بیا عام دی چې صراحتنی که ضمننی او تصور مطلق مذکور دی په ضمن د تصور فقط کې لکه تصور فقط مقید دی او تصور مطلق دا قید د فقط په قید د فقط سره مقید دی د تصور فقط دا مقید دی په قید د فقط سره او د هر مقید په ضمن کې مطلق پروت دی ځکه مقید جوړ دی مطلق او د قید مطلق یو جزئی او قید بل جزئی او دې مرکب دی او مرکب دلالت وجوز کوي من قبیل دلالت الكل على الجزء نو ځکه وي لپاره تنبیه علی الترادف د تعریف کو د مطلق تصور او حصول صورت شی فی العقل که څوک کوئی چې مطلق تصور خو مخکې مذکور نه دی المذکور فی ضمن المقید چې مذکور دی په ضمن د مقید کې او دغه مطلق چې مذکور دی په ضمن د مقید کې داغه تعریف یو کو پس سره په دې تعریف سره په کولی او حصول صورت شی فی العقل خبره پوه شوئ یعنی دا ضمیر علم ته نه دی راځي که علم ته د تعریف د علم په منځ د قسمینو کې نو په کار مخکې په کارو یوه که دا ضمیر څوک راځي وایي تصور فقط ته نو دا تعریف به د تصور فقط شي بیا پکې تصدیق داخلي دا نقصان دی او که تصور مطلق ته وایي نو مطلق مخکې مذکور نه دی نو دی مذکور دی دا د تصور مطلق تعریف دی چې هغه تصور مطلق په ضمن د تصور فقط کې پروت دی شاه به وایي چې دا دې کې تنبیه علی الترادف شوه د مطلق علم او د مطلق تصور په منځ کې ترادف دی او مطلق علم خو مقسم دی د دې ترادف او د تنبیه علی الترادف څه فایده ده فایده پکې دا کړه چې څوک تقسیم د علم کوي تصور او تصدیق ته نو د تصور سره به قید د فقط دی که قید د فقط کې نه خو تقسیم د شی نفس پلته او بیا استراجي تنبیه علی الترادف ته فایده ده اپ مشهورین ورځ دی خبره پوه په دې ځای بس کو دا خبرې رسته د تصور رالی د تصور تعریف یو که په حصول صورت شی فی العقل سره او دا حصول صورت شی فی العقل هم تعریف د تصور دی هم تعریف د مفهوم دی